عمران خان د ملک اکانومي ښه کول شروع کړي. عمران خان د ملک ته حقیقي ازادي ورکوله. عمران خان د کشمیر ترجمان جوړ شوی. عمران خان د فلسطین ترجمان جوړ شوی. عمران خان د ملک ته هغه ازادي ورکول چې کوم د ملک په څه ناره باندې آزاد شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. عمران خان اوس په دوی یو ځای کې مولا شکست نشي ورکولی او د هغې باوجود عمران خان ورته ځان له ودرېده او ټولو له شکست ورکړ. داسې ورسره دا قوم ودرېده، د قوم ورسره داسې غیرت وکړو. عمران خان غیرتمن لیډر دی، غیرتمن قوم و په غیرتمن لیډر باندې غیرت وکړو. تحریک انصاف په سټیج باندې ناست موږ ملګري ټولو ته په جمع السلام علیکم او زه خیرالی ویم او ویلکم ورته ویم، خوش آمدید ورته ویم ساز رحیم ماته او هغه نورو ملګرو ته چې نن یې موږ سره باقاعده طور په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو. دا خو مخکې هم موږ سره د زړه نه و، خو زه چې باقاعده دوباره ځان ښکاره کړو نو دا زه ورته هرکلی ویم. بل ملګرو دا خبره د ملګرو چې کومه وکړه په دغه ټاپک به ته زم خبره وکړم. تاسو په دې سوچ وکئ چې په پاکستان کې زموږ ملک دی، زموږ وطن دی او دا زموږ ذمواري هم جوړېږي چې موږ به د خپل ملک د لیډرشپ او د سیاست نه هم ځان خبرو. په پاکستان کې څه روان دي تاسو ورته ګورئ. یو طرف ته پی ډي ایم دی، د هغوی لیډرشپ دی چې هغې کې زرداري دی، هغې کې نواز شریف فیملی ده، هغې کې مولانا دی او هغې کې دا نورې پارټۍ هم ورسره دي. بل طرف ته عمران خان دی. یو طرف ته 1100 ارب روپو کرپشن شوی دی. 1100 ارب روپۍ د انارو په شکل کې ځان ته انارو 2 چې ورته وایي په هغې کې ځان ته معاف کوي. په زرداري باندې توشخانې کیسونه پراته دي د 10 کالو نه په الیکشن کمیشن کې. په نواز شریف باندې پراته دي، په شاهد حقان عباسي باندې پراته دي، په یوسف رضا ګیلاني باندې پراته دي. د هغې ډیسیشن او فیصله نه راځي. کومو خلکو چې 1100 ارب روپو کرپشن کړي هغه خلکو خلاف د ناخلۍ خبره نه کیږي. کومو خلکو چې ته تم سوچ وکئ تاسو چې اسحاقدار په یو د وزیر اعظم په جاز کې ونښتو، دلته کیسونه وخته، دلته په کیسونو د حکومت او د قوم پیسې خوړلې وه، لاړې وتښتېدو، فرار شو، مفرور شو په لندن کې. 15 کاله پس هغه ته د سینټ کرسۍ خالی ساتلي او 15 کاله پس بیا د بل وزیر اعظم په جاز کې راځي، په حقه ورځ خلف علي او په دویمه ورځ وزیر خزانه جوړیږي. نو پاکستان سره دا قسم مذاق نور لکه متحمل کېدی نشي دا ملک. د هغه چې څه کړي د ملګري تاسو هم ویلې جانزیب بی چې کم بی ام ډبلیو ګاډي دي، کمې ګړۍ دوی اخیستي، کم د سونې لاکټې اخیستي دي توشخانې نه، کم څیزونه اخیستي. دا توشخه دا دې باندې هم لږ ځان پی کول غواړي چې دا بار ملک ته یو وزیر اعظم یا صدر یا مشر لاړ شي، اول ته ورته تحفه ایز ا ګفټ ایز ا تحفې په شکل باندې یو څیز ورکړی شي. هغه تحفه به راوړي دلته په خپل ملک په توشخانه کې جمع کړي. بیا تا سره د اختیار شته دی چې ته هغه توشخانې هغه پیسې جمع کړي، لکه هغې کې دوی چې څومره ایستلي، چا 3% په قیمت جمع کړی، چا 15% جمع کړی، خو زیات نه زیات 25% پورې دوی جمع کړی. عمران خان یو ګړۍ ایستلې ده، د هغې 50% قیمت جمع کړی دی. کومې زیاتي پیسې چې راغلي په هغې باندې د بنیګاله روډ جوړ کړی دی او هغه دې په دې خبره باندې ناهله کیږي. او کومو خلکو چې د 1100 ارب روپو کرپشن، هغه وزیر اعظم چې په کومه ورځ باندې د خلف اخیستو د 8 ارب روپو او د 16 ارب روپو، لکه د 24 ارب روپو په دغه ورځ باندې په ده باندې فرد جرم عاید کېده. هغه وزیر اعظم هغه کس چې راځي او په ملک کې دی هغه د ملک وزیر اعظم جوړیږي. نو زموږ د ملک سره ډېر زیات مذاق شروع دی. دا څیزونه د قوم هم پی دی، د عوام کې شعور هم رالی، د سوشل میډیا دور دی، د موبایل دور دی. موږ ټول په دې خبرو باندې اوس پیو. دوی موږ نور په دې څیزونو باندې نشي دوکه کولی. که دوی الیکشن کمیشن دا قسمه فیصلې لي، های کورټ به یې ته وړاو کړي، که های کورټ یې وړاو نه کړي سپریم کورټ به یې ته وړاو کړي، ځکه چې دا غیر قانوني دی، دا انلیګل دی. ته 4 کاله پس څنګه دا خبره کې چې تا کم ریټرنز ما ته جمع کړي، کمې ګوشوارې دي جمع کړي، دې کې فرق دی، دا مطابقت نه خوري. اول خو چې ته کله ریټرن جمع کړې، ګوشوارې جمع کړې، په 120 د ورځو کې به دننه د هغې به ته نوټس ورکې، هغه به ته خبرې چې دې ځای کې دا فرق دی، راشه دا فرق ما ته کلیر که. نو تا خو دا اوسه پورې نه ویلې، په لومبي کال دې تپوس نه یې کړی، هغه وزیر اعظم و، په دویم کال دې تپوس نه یې کړی، هغه وزیر اعظم و، په دریم کال دې تپوس نه یې کړی، هغه وزیر اعظم و، په 4م کال باندې ته 4 کاله پس چې هغه ریزاین هم ورکړی، بیا ووایې چې د دې څیزونو کې
مشابهت نشته دی یا یو بل شانتي نه دي نو دې د وجې دا موږ ناهله کوو نو دا خو دا الیکشن کمیشن د دوی د مخکې نه فیصله شوې تاسو به اورېدلي پرون مې کته د فواد چودري یو بیان پرې رالی مخکې ما اورېدلي چې 2 کسانو داسې دسخط یې په زور اخیستی دی خو بیا هغه رالی چې نه 3 کسان چې کوم د دې 15 ممبر او 3 کسانو ته دمکي میلاو شوله چې ستا بچي به موږ دغه کو ستا فیملی ته به موږ دا نقصان ورسو په زور یې دسخط اخیستې او هغوی خان صاحب ته باقاعده د مخکې نه اطلاع ورکړه چې موږ نه دسخط په زور واخیستې نو دا خو د ملک سره مذاق شروع دی دا خو د ملک سره گپ شپ شروع دی یو سړی فیر دی محب وطن دی د قوم سره مینه ساتي هغه د دې عوامو لیډر دی د عوامو په زړه کې دی د قوم په زړه کې دی هغه کس به راکوزیږي او هغه غله به خیږي چې هغوی د ملک سره کومه لوبه نه ده کړې او بله خبره ته دا کوم پی ډي ایم والا چې دا خبره کوي چې د باندې توشاخانه کیس رووتو یا دا چل کړی دا چل د دې مثال داسې چې یو سړی په ګټر کې ولاړي په ګټر کې او ګټر کې سړی ډېر ګندی او بل سړی مخامخ بار ولاړ سپینې کپړې چولی او یو داغ پی او هغې ته اشاره کوي چې د وګوره د کس سپینې کپړو باندې یو داغ دی نو ته په خپله په ګټر کې ولاړې او بل یو داغ ته اشارې کې نو دومره مذاق خو د ملک سره نه په کار وایي خبره داسې ده چې عمران خان چې کوم دی عمران خان د ملک په صحیح ټریک باندې روان کړي عمران خان د ملک معیشت ښه طرف ته روان کړي عمران خان د ملک اکانومي ښه کول شروع کړي عمران خان د ملک ته حقیقي ازادي ورکوله عمران خان د کشمیر ترجمان جوړ شوی عمران خان د فلسطین ترجمان جوړ شوی عمران خان د ملک ته هغه ازادي ورکول چې کم د ملک په څه ناره باندې آزاد شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا ملک په لا اله الا الله په بنیاد باندې آزاد شوی نو عمران خان اق لا اله الا الله کې چې صرف یو الله ته به سر ښکته کې بل چا ته به سر نه ښکته کې عمران خان دا ملک د دې سیزونو نه ایسته د غلامۍ نه په پردي جنګونو کې د زما په بازارونو کې غوښې الوزي په پردي جنګونو کې د زه 80,000 پاکستانیان مرم په پردي جنګونو کې زما 150 ارب ډالر نقصان کیږي په پردي جنګونو کې زه په غلامۍ کې پروت یم زه په پردي جنګونو کې ماته دې پی ډي ایم والا دې خلکو زما د ازادي تباه کړې ده او زه به دې خلکو ته بیا ودرېږم دې خلکو سره بیا ملګرتیا کوم ډېره د افسوس خبره ده چې څوک د هغوی ملګرتیا کوي څوک هغوی سره ودرېږي یا خو بې ضمیره دي یا خو پوهېږي نه یا خو عقل کار نه کوي چې داسې کس سره دې خلکو سره به ودرېږي بهی خبره ډېره کلیر کرسټل شوې ده عمران خان اوس په دوی یو ځای کې مو له شکست نشي ورکولی څنګه چې غفار به وویله بله ورځ دا 7 سیټونو مقابله وه هغه یو کې ډېره زیاته کراچۍ کې داندلي وشول هغه ښکاره په میډیا باندې راله په دې 6 سیټونو باندې ولا څنګه شکست ورکو په 14 پاټو یو ځای شوي او دا دوی فیصله کړې او په دې ډېر ډسکشن کړي چې دا ځینه زموږ سټرانګ دي دا موږ ګټلی شو په اسانه باندې نو په ټول پاکستان کې دا ځینه ځان ته خالي کړه او د هغې باوجود عمران خان ورته ځان له ودرېده او ټولو له شکست ورکړه داسې ورسره دا قوم ودرېده د قوم ورسره داسې غیرت وکړو عمران خان غیرتمند لیډر دی غیرتمند قوم و په غیرتمند لیډر باندې غیرت وکړو نو په هغې باندې موږ د خپل 400 خلکو د شب قدر د تنګي د ټولو خلکو ډیره شکریا مده کو چې الحمدلله دې ځای کې چې دا کم سیاست شروع د کنزلو نور څه ویژنو نور څه نظریه وه نور سره څه سوچو پی ډي ایم والا به هر سهار جلسې کولې کله یو کنزل کله بله کنزل کله بله کنزل صرف په کنزلو هغوی سیاست کو خلکو کې هو په هراس پیلاو کړي ټوپک تمانچا دمکینې دا څیزونه کول الحمدلله داسې شکست ولا خلکو ورکه داسې شکست ولا ورکو چې را روان نسلونه به یاد ساتي اخره کې زه خپلې خبرې ختمومه عارف بهیم رالی هغوی لږ لیټ شوي خو زه درته یو خبره کوم چې الحمدلله په قوم کې بیداري راغلی پاکستانی قوم وسیخ دی عمران خان څوک ماینس کولی نشي عمران خان به چې دوی څومره له ګوتې وروړي دوی به د ماینس کېدو کوشش کوي به نور پلس کیږي هغه به نور جمع کیږي دا قوم به دوی به را کوزېدو کوشش کوي قوم به نور هم برخیږي ځکه چې هغه سره الله ولاړ دی هغه سره الله ملګری دی او دا پاکستانی قوم ورسره ملګری دی ډېر